دا څه نوم دی؟ ګلالی. ګلالی په څوم کې بچو؟ پټنا کې. ګلالی ډېر ښکلی نوم دی او ډېر ښکلی خو جامې پیزار دی نه دی ښکلی. دا ولې؟ بس زموږ پلار مړ دی. موږ په اختر کې زموږ ټولو نوي جامې او نوي پیزار او زما پکې نه وو. دا ولې نه بچو؟ ما مې مور نه وه اخیستې، د مور سره مې پیسې نه وې. د خلکو موریانو سره خو پیسې یې نه؟ ولې نه، خو بس زما پلار مړ دی، موږ سره پیسې نشته. چې پلار نه وي د هغوی بیا جامې پیزار؟ موږ چې سکول ته ځو مور ته وایو موږ له روپۍ راکړه، موږ ته وایو زموږ سره پیسې نشته دی. څه وایې بچو؟ بیا موږ تشته سکول ته لاړ شو او په ګوتۍ کې کتابونه وړو. څه دله راوړم بچو؟ نور دله تپوسونه نه کومه، زړه مې چوي، خو بل ځل چې راځم نو څه درله راوړم؟ هېڅ مه راوړه. څه ته ضرورت دی چې درله راوړم؟ مه راوړه. راغلې بیګ ته راغلې. بیګ ته لاړم. سویټر دې شته؟ نه. څادر یم نه، یخنۍ شته، بنینونه هم شته، پیزار شته بچو؟ بس دا دي نو. نور نشته؟ نه. هر څه به درله راوړم بچو. ښه چېرته زه په ویډیو کې بچو لا جوابه کړی نه یم، خو نن زما سره بل تپوس نشته چې ستا نه وکړم. بل تپوس ته نه کومه. ښه ولې دې نه کوم؟ پته ته شته ستا جواب خلک وجني. ګلالی خبرې به مې اورېدلي، داسې جواب یې راکړو چې په زړه باندې یې راله بل طرف ته ویستو. خو خوشحاله په دې ډېر زیات یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې د اخلاص په لار چې په کوم ځای کې هم دا کیمرې کولاویږي نو انشاءالله چې مستحق به وي، څه لالچ به پکې نه وي، دردونه به ډېر وي، سختې به ډېرې وي او معاشرې غورځولي خلک وي. کله چې معاشره خلک ګیل کړي نو د اخلاص خادمان هغه که په وطن دی او که د وطن نه بهر درانه مسافر دی، د دردونو په بدله کې چې کم بچیان دردونه ورکوي هغه مسافر خوشحالی ورکوي. نو دا ډېر عظیم کار دی، ډېر زیات عظیم. ولې چې دا وخت داسې مسافر یا داسې یو غیرتمند پښتون به زموږ نه وي چې دا ویډیو به د اوښکو سره نه وي کتلی.